سبحانک پاکی د تعالی را اللهم اے الله وبحمدک او تعالی را ثنا ده وتبارک اسمک او برکت والدی نومستا وتعالی جدک او لوړ دی شانستا یا لوی شان دیستا ولا اله غیرک نشتا د عبادت لایق بیلتانا ولا اله غیرک یا نشتا دی معبود غیرک بیلتانا اعوذ زپنا غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې عام مهربانه دی الرحیم او خاص مهربانه دی یا الرحمن چې ډیر زیات رحم کوونکی دی الرحیم یا ډیر زیات مهربانه دی الحمد ټول صفتونه لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی الرحمن چې عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربانه دی مالک یوم الدین چې مالک دی د ورځې د قیامت ایاک نعبد مون خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعین او مون خاص تا نه مدد غواړو اهدنا اخی مونږ ته الصراط لاره المستقیمه نیغه صراط والذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم پچا باندې چې تا فضل کړي یا پچا باندې چې تا انعام کړي غیر المغضوب نه د هغه خلکو لار چې غضب کړي شوی دی علیهم په هغوی باندې ولا الضالین او نه د ګمراهانو یعنی مونږ د الله نه دا غواړو چې مونږ ته د هغه خلکو لار وښیي چې په کومو خلکو باندې تا انعام کړی دی هغه انبیاء علیهم السلام دی هغه صدیقین دی هغه شهدا دی یعنی مونږ ته د دغه خلکو لار وښیي او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دې کې مونږ الله ته دا سوال کوو چې مونږ ته د هغه خلکو لار مخیا په کومو خلکو باندې چې تا خپل غضب را نازل کړي او کوم خلک چې دي نو ګمراهان دي یعنی مونږ ته د یهودو نصاراو لار نه ښیي بلکې مونږ ته د مؤمنینو او د انبیاء علیهم السلام او د صدیقین او د شهدا لار چې دی هغه وښیي بیا په آخره کې مونږ وایو آمین ای الله زمونږ دا دعا قبوله کړي